علما فرمایي چې د مرګ نه بعد د انسان 15 حصے جوړي. یو حصہ خود د روح دی، روح خود د پرشتو واغشت، کدی نافرمان دی خو سجین تلاړو، کدا بیدار دی دیندار دی نیک دی نو د روح چې دی الیین تلاړو. نو روح دی یو طرف ته د روح لاړو، دویم د جسم دی هغه چینجی به اختش، دریم د انسان مال له وارثان به اختش، هغه مال د وارثانو ته پاتې شي. دغه شان سلورم د اډو کړي چې هغه باندې دا خوره اختشي او دا ورل ریزه ریزه کې او ختمه کې ورل. او پنځم د نیکيري کچری دا انسان غیبت کوون کې دی، کچری دا انسان د بل سپک کوون کې دی، سپک ویون کې دی. هر ټیم خلکو بسې نیکانو بسې بزرګانو بسې مسلمانانو بسې نیکانو علماء بسې تبلیغیانو بسې مجاهدینو بسې حافظانو بسې سپکې ویون کې. نبیا دغه انسان دا نیکه پاتې دي، بدغه نیکه دین هغه خلق واخلي چې دې مړ شو بس دغه هغه خلق نیکی والی چا بسې جسپ کې وي. نو لہذا انسان اغله پکار چې د خپل ژوندۍ او پردو تفسیرو کې او پردو غیبتونو کې تیر نه کی، بلکې مونږ او تاسو د خپل ژوندۍ د الله په ذکر او عبادت کې تیرو. حدیث مبارک کې راځي ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. دا حسد چې دا د نیکه تعالی د سیسي دسي لکه څنګه چې سړی خشاک ته تلی ورته کې او اور باندې هغه خشاک سوځي، دغه شان انسان چې کوم حسد کوون کړي داغه د حسد په وجه دغه نیکه ختمي. نو نیکی ګټلم دی خو نیکی بیا ځان سره ساتلم دی، حسد نه ځان ساتل. نو لہذا د انسان د بدن دغه حصے شو، دغه انسان چې یو طرف ته د روح لاړو، بل طرف ته د مال لاړو، بل طرف ته انسان بدن لاړو، بل طرف ته اډو کې لاړل. یو نیکی دا کدا نیکه تاجر د بده حسد او غیبتونو باندې ضایع نه کړی نو بیا بدر تر دې بدلې په آخرت کې ملاوي. او کدا نیکه تا په حسدونو کې دا نیکه تا په غیبتونو کې ضایع کړلې نو بیا په آخرت کې تا په عمل نامه کې نور څه نه ملاوي. دا شان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای الظلمات خمس والسرج لها خمس. پنځه تیری دي او د دې پنځو تیرو د بارا پنځه قسم ډیوی او رڼاګانی دي. دا ځان سره واخلي چې انسان زمیدار وي او هغه بخور کوي نو هغه ته پته یې چیرې بخور د بارا مار بارا ضرور ده چې بیلچا واخلي. دوی مار بارا دا ضرور دي زبزان سره بیټری اخلم چې شپې تیار ده شپې په بخور کوم نو رڼا ته به ضرورت وي. یا کله کله د خلق دون خطر وي نو ځان سره یو کس نیمبل موخه. نو پنځه تیری دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دې پنځو تیرو د بارا مقابله کې چې دې پنځه ډیوی دي، پنځه رڼاګانې د تاسو ځان سره واخلې. حب الدنيا ظلمت. د دنیا دا محبت کدا ستاسو ته در پرې وته نو دا تیری دي، زړه بری په تیارو کې پروت دي. نو دا زړه د تیارو نه بسنګ وباسي. د دې لپاره علاج سره د دې لپاره والسراج له التقوى، تقوا او پرهیزګاری د دې لپاره دیوره، د دې لپاره رڼا ده. د دنیا محبت دنیا کې بوسيږي خو د دنیا محبت تبا عارضی طور باندې لږ وخت ورکی دنیا ته. دنیا کې بوسيږي خو زړه کې باور لزین ورکی، زړه کې د دنیا لزې ورک په مقابله د الله د دین د محبت د دین په ځای د دنیا د ترجیح ورکړه. نبي دغه دنیا وسانه لپاره د وبال ذریعہ ګرځي. نن د دنیا د وجه خلق منځونه پرې د دنیا د یو لډو د لپاره یا د یو انسان د بلیو گیم کوي، پبجی کوي یا بل گیم کوي یا کرکټ کوي یا اکی کوي یا والیبال کوي، هر څه چې کوي د دنیا د لګ وند یا د ملمه د لپاره د خپل موز پرې دی موزم ته قضا شي جمم ته نه لاړ شي دې پروا نه کوي. نو دغه کارونه به تار لپاره وبال ګرځي، دا به تار لپاره سزا ذریعہ ګرځي. نو د دنیا محبت دا تیار ده او د دې تیارې لپاره رڼا ځان سره پرهیزګاری واخلا. د الله یرا، الله د حکمونو منل، د پیغمبر علی السلام په طریقو تیرېدل. دنیا کې ودا سي پرهیزګاری سره اوسېږي
نو لہذا تب د دنیا د تیارونه د دنیا د محبت د تیارونه تب محفوظ وي که پرهیزګاری د ځان کې رانه وستله د دنیا محبت بر زړه کې راشي او بیا به اخر د آخرت نه غافل شي اخر به د قران نه رسته شي اخر به د دین نه رسته شي د اسلام نه برسته شي د مونږ نه برسته شي د نیکه نه برسته شي او بد کارونه به درته ښکاري ولې د دنیا محبت دا تیارستا زړه ته درغلې ده زړه دې د تیارو ډک شوی دی نو دغه زړه د تیارو نه بچ کېدو لپاره د تقوا او د پرهیزګارۍ والا رڼا د ځان سره وساته الاسم ظلمت بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای الاسم ظلمت گناہ تیار ده انسان چې گناہ کوي او حدیث مبارک کې امراضی د پزړه باندې یو تور داغ ولګي کله توبه وستله دا تور داغ د زړه نه لری شي کله توبه نه وستله او بیا ګناه کوله بیا بل تور داغ ولګي بیا ګناو کی بیا بل تور داغ اخر د زړه ټول د تیارو ډک شي نو دا شان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ګناه کول دا یو تک تور تیار ده د دې تیارې نه بچ کېدو لپاره ځان سره رڼا سو واخلا والسراج له التوبه توبه د دې لپاره ډیوره توبه د دې لپاره رڼا یو ذریعہ ده ګناه بدر نکېږي او دغه تیار کړي زړه تراله او ګناه در نه وشوا تیار دې زړه تراله توبه فورا وباسا الله ته رجوع کا الله ته متوجه شه الله نه معافي وغواړه دا سي توبه نه چې صرف وګونو راکاګه او یا الله زمانه توبه یو به سوال بیا کی نه توبه دې وستله پوخ عزم وکړي چې بیا به دا کار نه کوم کبیا درنه په خطا کې اوس خو بیا توبه واسکه خو ته پوخ عزم وکړي چې زبې نه کوم دی نه بس توبه دا غي ته وي صرف وګونو راکلو د توبه نه وي چې وګونو راکړي او چې زمانه توبه بلکې پوخ عزم وکړي کو د انسان حق دې د باندې پر دې حق دې خړلې اوله پټیره یا بسیر ارسجي پر دې حق دې خړلې نو توبه به مباسه دغه نه بد حکم ورکی واپس کې ورته کاغذ ته حق واپس کو بس غاړه به اخلاص شي توبه به الله قبول کړي کاغذ ته حق نه بخو تا نه واپس کو نبی علیم توبه نه قبلي نو لہذا د انسان ګناه کول دا دغه لپاره تیار ده او د دې تیارې نه بچ کېدو لپاره دې لپاره رڼا شي دا توبه ده القبر ظلمت والسراج له لا اله الا الله محمد رسول الله قبر تیار ده دا قبر والا زندگی د تیارو ډکره قبر د تیارو والا زندگی را لہذا دا غي د بار ځان سره رڼا د کلمې والا زندگی اوسا لا اله الا الله محمد رسول الله والا زندگی اوس ځان سره د کلمې والا زندگی چې تا د تیر کړی وي نو د قبر تیارې بتا ته لریش ختمي بشي قبر تیارې بتا ته رڼا شي نو لہذا دغه تیارو د بارا دغه نه بچ کېدو لپاره رڼا وډي وسدا لا اله الا الله محمد رسول الله د دې لاندې زندگی تیرول دا دغه د بارا یو رڼا ده بیا فرمای والآخرة ظلمة والسراج له العمل الصالح آخرت چره دا تیار دا آخرت کی بستار بارا تیاری وی آخرت کی بستار بارا رڼاګانې نه وی دغه رڼا د حاصلولو لپاره په دنیا کې عمل صالح وکا په دنیا کې نیک عمل وکا دا نیک عمل د دنیا والا دا ستاره لپاره په آخرت کې باندې ووي ستاره لپاره رڼا وي د دې نیک عمل په ذریعے سره بتا سره رڼا لاړ شي قبر کې به رڼا وي او آخرت کې به رڼا وي د سب ذریعے سره د نیک عمل په ذریعے سره دا زنه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي د پیغمبر علیہ السلام نه رستا د پیغمبرانو نه رستا د چې انسانانو کې د ټولو نه اوچته درجه د چا د پیغمبرانو نه رستا هغه د ابو بکر صدیق رضی الله افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق پیغمبرانو نه رستا اوچته مرتبه چې الله چاته ورکړي دا هغه ابو بکر صدیق دی لہذا ابو بکر صدیق فرمای چې دا آخرت والا زندگی تیار او ځان سره د عمل صالح د نیک عمل والا رڼا یوسا دا مو وای چې مړه به الله غفور الرحیم الله به مې الله غفور رحیم او دا عقیده نسا چې یرا قهار او جبار هم دی قران کې تا ته واقعات دغه نافرمان خلق نه دی راغلي قران کریم کې تا ته د قومونو واقعات د عبرت په تور را الله پیش کړی دغه لپاره دی
چې دې قومونو کې دا نافرمانه وي او اے د پیغمبر علیه السلام امته د دې نافرمانونه به تاسو ځان ساتئ نو دغه عذابونو نه به محفوظ یې که په دنیا کې دا عذاب د پیغمبر علیه السلام د وسیلې او د هغې د خاطره په تا باندې رانشي نو آخرت کې خو به راځي که دغه نافرمانی درکې وه که د نار تول کوي نو د لوط علیه السلام په شان عذاب که په دنیا کې د باندې رانغی د هغه د قوم په شان په آخرت کې به در باندې راسي که تا کې د لواطت والا ګناه وه نو د لوط علیه السلام د قوم په شان که دنیا کې د باندې عذاب رانغی آخرت کې به د باندې راسي آخرت کې خو دې نیول شته نو دا مو وایه چې الله غفور الرحیم دی او ګناه وکړي او ګناه ته لګیا شي نه الله قهار او جبار هم دی فرعون د خدای دا وکړه انا ربکم الاعلى او هو ویلي وهذه الانهار تجري من تحتي دا نهرونه زما حکومت کې بهيږي دا نهرونه زما د اډر لاندې دي او چې کله الله رونی او ما سمندرونو باندې رونی او ما په باندې رونی او ما په بو کې ډوب تا ویل بدمعشي به کوله اوس دې دا وبته اخلاص چې ستاد اډر لاندې چلے دی هغه وبدي ته اخلاص کی کنه اوس به اډر وکا اډر دې چرته لاړ چې بیا هغه وخت کې وی چې زه اوس ایمان نه وړم الله وی دا وخت ایمان فایده نه ورګي چې د مرګ فرشتي په مخامخ وې نه په دا ټیم تعالی بیا ایمان فایده نه درګي توبه درله فایده نه درګي تا باندې توبه دروازه بیا بند شو نو د فرعون ایمان بیا نه قبلې ده لہذا ځکه جبرائیل علیہ السلام راځي او خلې کې ولا خټه ورګي چې تا مخ کې ول ایمان نه راځي اوس د ازبرګ بچی شي اوس کلمه وی آمنتو انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين هغه تم پته لګی چې دا نهرونه دا سمندرونه دا وبو دا د الله په اډر چلیږي نو دا واقعیات خو ما ته مخامخ دی او بیا هم زویم الله غفور الرحیم دی الله نیون کې هم دی قهار او جبار هم دی وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد الله وی دغه رنګي زو چې کوم یو کلی والا ګناه کوي شرک کوي او زه دغه را نسم دغه شر او ان اخذه الیم شدید الله نیول ډیر سخت ان بطش ربک لشدید الله فرمایي استاد رب پکړ او استاد رب نیول چې کله رونی سینو دا نیول ډیر سختي بیا څوک هم نشي خلاصول نو لہذا عمل صالح نیک عمل په دنیا کې وکړه دا بساره بار رڼاوي د سره بار آخرت د بار بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای والصراط ظلمۃ والسراج له اليقین او پل صراط دا یو تیار ده او د دې لپاره رڼا یقین ده ته یقین ځان سره رڼا واخله دا به تاسو سره په پل صراط باندې تیرې دور لپاره یو اسانه ذریعہ وي الله تبارک وتعالى دا پل صراط پدې ایمان او ساته پدې یقین او ساته دنیا کې په صراط مستقیم او چلےګا نو په آخرت کې و په صراط باندې په آسان رواني